ذاتی بس دیتا اخلاص ہوئی. نو د هر عمل د قبلېدو دپاره یو شرط اخلاص دی. دویم شرط د هر عمل د قبلېدو دپاره طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. عمل به د الله دربار تعالی رسی چې دا عمل په طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شوي. هر څومره لوی عمل دی خو هغې کې طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نشته، اتباع د سنت نشته، نو دا عمل د الله دربار ته نه رسی. عمل چې د الله دربار ته رسیږي او بنده ته پې اجر او ثواب میلاویږي نو د هغې دپاره شرط طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. دا عمل به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې کړی نو الله به د الله دربار ته رسیږي او تا ته به پې اجر او ثواب میلاویږي. بهترین مثال پنجپیر شیخ صاحب مد ظله العالی بیان کړی دی چې عمل چې د الله دربار ته رسیږي نو د هغې دپاره شرط طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ده. د دې داسې مثال دی، دا خط ولیکه طالب له دې ورکه چې دا کراچۍ ته لیږم نو ډاک کې وغورځوه. هغه طالب پوهه نه شو او هغه خط یې په ډاګه کې وغورځو. څو ورځې تېرې شوې تا د طالب نه تپوس وکړو چې هلکه دغه خط جواب خو رانغی هغه دې کوم ډاګ کې غورځولی و؟ هغه ووایي چې هغه خو ما په ډاګه کې غورځولی و. نو خط چې په ډاګ کې وغورځېږي نو وبه هم رسي او تا ته بیا جواب هم راشي، خو که ډاګه کې دې وغورځو نو نه به ورسي او نه بیا تا ته جواب راشي. دقه شان عمل، دقه شان مثال دی د عمل. که دا عمل دی په طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وکړو الله ته به ورسي او تا ته به پې اجر او ثواب میلاو شي. او لوی عمل دی کړی دی خو طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام پکې نشته نو هغه د الله دربار ته نه رسي او تا ته په هغې باندې اجر و ثواب نه میلاویږي. ځکه خو ابن کثیر رحمه الله تعالی د آیات کریمه د لاندې وایي قاعده بیان کړې ده د هر عمل دپاره دوه شرطونه دي. احدهما یکون خالصا لوجه الله، یو شرط دا دی چې دا عمل به خالص د الله دپاره وي. دویم شرط ولدا